बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मलगुरो। उम्मीद लरम چې ټول به ټیک ټاک او آباد یې. ملګرو زه یم کیډر زین العابدین او د خپل یوټیوب چینل پولیس ایگزامز پریپریشن نه تاسو ته مخاطب یم. نننۍ ویډیو کې مونږه د آرډر قانون شهادت سال 1984 د کې چې کوم زموږ سره ریکروټ سلیبس دی پولیس A1 B1 سلیبس دی دا غي د مناسبت سره چې کوم زموږ سره اهم MCQs دي هغه باندې به مختصر باس کو. کوم ځای کې چې موږ ته تفصیل ضرورت یې الته به لږ مختصرا تفصیلون بیانو. د ویډیو شروع کېدو نه مخکې تاسو ته یو ریکوست دی که تاسو زما په چینل باندې نوی یې تاسو اوسه پورې زما چینل نه سبسکرایب کړئ نو زما چینل در سره سبسکرایب کړئ دا بیل آیکن در سره ضرور وای. راځو خپل ویډیو طرف ته. د آرډر قانون شهادت کې زموږ سره تقریبا 45 MCQs چې دي دا د پولیس ریکروټ او کورس چې دی A1 B1 چې دی دا غي د لپاره ډیر زیات اهم دي د باندې به باس کوون ان شاء الله. देखिए एक नंबर क्वेश्चन की विचे आर्डर कानूनी शहादत साल देश में नाफिज हुआ है तो कानूनी शहादत ता कम आर्डर चले कम कानून चले दावी पर कम काल के नाफिज शवे दे लागू शवे दे पर पाकिस्तान के नो पदे के एक नंबर ऑप्शन की वी चे 1882 बी नंबर ऑप्शन की वी 1982 सी नंबर ऑप्शन की वी 1884 डी नंबर की वी 1984. نو دا آرډر قانوني شهادت چې کوم دی دا زموږ سره په سال 1984 کې دا نافذ شوی دی نو په دې کې زموږ سره اپشن ډی ټیک دی سال 1984 کله چې جنرال ضیاء الحق صاحب زموږ د پاکستان سربراه په وخت کې دا جوړ شوی دی لاګو شوی دی نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره 1984 دی. سوال نمبر 2 کې چې لفظ ڈے سے وہ امور مراد ہے جو از روئے قانون شہادت عدالت میں پیش کی جا سکتے ہیں اور قابل قبول ہو. تو ڈیش لفظ کی اغا امور شامل لی کم چے د قانون شہادت تختو په عدالت کې پیش کی دی شي او قابل قبولی نو پدې کې اپشن کې ورکړلی اپشن A کې وی چې واقعا اپشن B کې وی چې عبارت اپشن C کې وی شهادت اپشن D کې وی امور شهادت. نو په آرټیکل 2 قانون شهادت کې زموږ سره د شهادت تعریف شوی دی د کې زموږ سره اپشن سی ټیک دی دا شهادت چې کوم دی دا دینه هغه امور مراد دي کم چې د قانون شهادت تحت په عدالت کې پیش کېدی شي او قابل قبولی نو په دې کې زموږ سره اپشن سی ټیک دی یعنی شهادت. کوېسچن نمبر 3 کې وی چې وہ واقعہ جو کسی اور واقعہ کی تائید یا تردید کرے ڈیش کہلاتا ہے. یو داسې واقعیا چې د یوې بلې واقعې تایید وکړي مطلب د هغې په تایید کې پیش کړي شي چې دا کار شوی دی یا د هغې د تردید دپاره د هغې د رد کولو دپاره پیش کړي شي نو هغې واقعیا ته به کومه واقعه ویلی کېږي هغې ته A نمبر اپشن کې وي شهادت B نمبر کې وي واقعه متعلقه C نمبر کې وي تاییدی شهادت D نمبر کې وي واقعه تنکیه طلب. نو آرټیکل 2 کې تعریفات چې کوم دی پای کې واقعه تنکیه طلب چې دا هغه کې تعریف داسې لیکلې دی چې دا هغه واقعیا ده چې کوم د بل واقعې په تایید یا په تردید کې پیش کړی شي نو په دې کې زموږ سره اپشن डी ټیک دی یعنی واقعه تنکیه طلب. کوېسچن نمبر 4 کې وی چې کسی واقعہ کو ڈیش طریقوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے مطلب یو واقعیا دا یو کیس ته یو مقدمه ده په عدالت کې فینډینګ ده نو هغه په کوم څو طریقو باندې په عدالت کې ثابتې دي شي نو په دې کې اپشن ورکړلی اپشن A کې 2 ورکړلی اپشن B کې 3 ورکړلی اپشن C کې 4 ورکړلی اپشن D کې 5 ورکړلی نو په دې کې ټیک اپشن چې زموږ سره دی هغه اپشن B دی یعنی 3 طریقو سے یو واقعیا په عدالت کې په 3 طریقو باندې ثابتې دي شي. یو د کې د گواهان چې کوم زبانی شهادت کی یو په دې طریقه باندې ثابتې دي شي یو دستاویزات په شکل کې دستاویزات چې په عدالت کې د شهادت لپاره پیش کړي شي او دریم نمبر چې دی هغه واقعیت شهادت دی نو دا یو واقعیا په عدالت کې په دې 3 طریقو باندې ثابتې دي شي نو په دې کې زموږ سره اپشن B ټیک دی یعنی 3 طریقوں سے ثابت کیا جا سکتا ہے. کوېسچن نمبر 5 کې وی وہ گواہی جو کسی واقعہ تنکیہ طلب کے وجود
या अदम वजूद के बाबत हो उसे डैश कहलाता है. مطلب هغه گواهی چې کم یو واقع تنکیه طلب ده، کم چې د چانبین محتاج ده چې د هغې وجودو مطلب چې دغه واقعه شوې ده د هغې وجود ظاهري یا عدم وجود ظاهري. عدم وجود مطلب دا دی چې هغه کار نه دی شوی، یو جرم دی یا یو وقوعه ده هغه نه ده شوی، د هغې وجود نشته، دا ظاهري. نو دغې ته مونږ کم شهادت ویلی شو؟ اپشن کې ورکړلی واقعیاتی شهادتو، بی نمبر کې وي قرائن شهادتو، سی نمبر کې وي غین شهادتو او ډی نمبر کې وي زبان شهادتو. نو په دې کې زموږ سره اپشن سی ټیک دی. غین شهادت کم ته چې مونږه چشمدید شهادت هم وایو. نو د چشمدیدو شهادت په ذریعه باندې د یو واقعه وجود یا عدم وجود چې دی دا ثابتېدی شي. مطلب یو گواه دی د موقع یو په موقع باندې موجودو ټوله واقعه د هغه د سترګو وړاندې شوې ده، نو هغه چې کله گواهی ورکي نو د هغه په گواهی باندې دغه وقوعه چې کومه ده د هغې وجود یا عدم وجود چې دی دا د هغې هغه ظاهرولی شي د هغه بیانو. نو په دې کې زموږ سره اپشن سی ټیک دی یعنی غین شهادتو. بل سوال نمبر 6 کی وی جو شهادت بالواسطہ جرم قائم کرتی ہے اسے ڈیش کہلاتی ہے. وی آغا شهادتو کم چې بالواسطه مطلب په منځ کې څه واسطه ني، د دې مطلب دا دی چې یو جرم شوی دی، یو کس دی هغه په هغه وقوعه باندې موجودو، ټوله وقوعه د د سترګو وړاندې شوي، کم جرم چې شوی دی کم واقعیت چې شوی ده هغه د د سترګو وړاندې شوي، دغه سړی په عدالت کې پیش کیږي. دا شهادت چې دی دا بالواسطه شهادت دی، مطلب په منځ کې څه واسطه نشته. وسو واسطه چې په منځ کې راځي هغه په دې طریقه راځي چې یو کس دی هغه د وقوعه په خپلو سترګو لیدل ده، د هغه په ځای بل سړی په عدالت کې پیش شو او هغه وی چې ماته د پلانکي سړي ویل دي چې دا جرم په دې طریقه شوی دی، دا پکې په منځ کې څه راله یو واسطه راله. نو دا دې کې وی چې هغه شهادت کم چې بالواسطه جرم قایمي نو هغې ته مونږه څه ویلی شو؟ اپشن کې ورکړلی واقعیاتي شهادتو، قرائن شهادتو، سی نمبر کې وي عین شهادتو، په ډی نمبر کې وي دستاویزي شهادتو. نو په دې کې زموږ سره اپشن سی ټیک دی یعنی عین شهادتو. کم چې گواه چشمدید دی هغه بالواسطه جرم قایمولی شي، مطلب یو جرم سټینډ کولی شي چې او دا جرم شوی دی. نو په دې کې اپشن سی ټیک دی یعنی عین شهادتو. بل کوېسچن نمبر 7 دی زموږ سره، په دې کې وی جب جرم کے ارتکاب پر ایسے حالات پیدا ہو جس سے قوی نتیجہ نکل سکے ڈیش کہلاتا ہے. مطلب یو جرم دی چې د هغې په ارتکاب باندې داسې حالات پیدا شي، داسې یو ډایرکشن ته میلاویږي چې د هغې په ذریعه باندې یو قوي نتیجه پخه نتیجه ایستلی شي چې مطلب دا کار شوی دی یا نه دی شوی. نو هغې ته مونږ څه وایو؟ هغې ته به مونږ واقعیاتي شهادت وایو، قرائن شهادت په ورته وایو، که نه عین شهادت په ورته وایو، که نه دستاویزي شهادت په ورته وایو. نو په دې کې زموږ سره اپشن بی ټیک دی یعنی قرائن شهادتو. قرائن شهادت هغه شهادت ته ویل کېږي کوم ته چې مونږ واقعیاتي شهادت هم وایو، دا د اصل حالات ثبوت دی، کم نه چې منطقي طور پر یعنی کلاو مونږ ته دا پته لګي چې د دې سیزو وجود شته دی یا نشته دی. نو په دې کې زموږ سره اپشن بی ټیک دی. بل کوېسچن نمبر 8 دی زموږ سره. کوېسچن نمبر 8 کې وی چې جب کسی مسودہ کو قومی اسمبلی یا سینٹ پاس کرے اور صدر اس کی منظوری دے تو اسے ڈیش کہلاتا ہے. مطلب یو بل دی هغه په قومي اسمبلی کې په سینټ کې دا پیش کړی شي، هغه پاس کړی شي او صدر د دې منظوري ورکړي، دې ته به څه ویلې کېږي؟ دې ته به ایکټ ویلې کېږي، که نه آرډر به ورته ویلې کېږي، که نه آرډیننس به ورته ویلې کېږي، که نه آرټیکل به ورته ویلې کېږي. نو په دې کې دې باندې موږ مخکې تفصیلي ویډیو په لوکل اینډ سپیشل لا کې په ایکټ آرډر آرډیننس باندې کړې ده. نو دا چې کله قومي اسمبلی نه بل پاشي، سینټ نه پاشي، صدر د هغې منظوري ورکړي نو دا ایکټ شي. نو په دې کې زموږ سره اپشن ا ټیک دی یعنی ایکټ. بل سوال نمبر 9 دی زموږ سره. سوال نمبر 9 کې وی چې جب ہنگامی طور پر صدر کوئی قانون نافذ کرے اسے ڈیش کہتے ہیں. چې کله هنګامي صورتحالي او ملک ته د یو قانون ضرورتي او زموږ سره اسمبلی یي خو د اسمبلو اجلاس نه کیږي، د څو وجوهاتو په بنیاد باندې
د اسمبلو اجلاس نه کیږي یا فورا قانون پکاري او کله چې د اسمبلی اجلاس کیږي نو 21 ورځې مخکې تقریبا په هغې کې هغوی ته نوټس ورکولی شي. خو د قانون ضرورت فورا نو صدر سره دا اختیار دی چې د قانون جوړ کړي او هغه قانونو په ملک باندې لاګو کړي. نو په دې کې اپشن زموږ سره ورکړي دي ایکټ، بی نمبر کې آرډر ورکړل دی، سی نمبر کې آرډیننس ورکړل دی او ډی نمبر کې آرټیکل ورکړل دی. نو په هنګامي صورتحال کې چې کله د اسمبلو اجلاس نه کیږي او ملک ته د قانون ضرورت او صدر یو قانون جوړ کی او هغه نافذ کی نو هغې ته مونږ آرډیننس وایو. نو په دې کې زموږ سره اپشن سی ټیک دی یعنی آرډیننس. بل کوېسچن نمبر 10 ته زموږ سره 10 نمبر کوېسچن کې وی چې آرډیننس ڈیش महीने के अंदर कौमी असम्बली से मंजूर करना होगा वरना मनसूख हो जाता है. دا آرډیننس کله جوړ شي نو دا په څو میاشتو کې دننه د قومي اسمبلی نه به دا منظورول غواړي، کني دا به بیا منسوخ کیږي ختمیږي. اپشن کې ورکړي 1 2 3 او په ډی نمبر کې 4 ورکړي. دا به په څو میاشتو کې دننه د اسمبلی نه منظورول پکاري کني منسوخ کیږي به بیا دا. نو په دې کې ټیک اپشن چې زموږ سره دی هغه 4 دی. اپشن ډی زموږ سره ټیک دی. دا د 120 دن د پاره په 4 مهینه کې به دننه دا د اسمبلی نه منظورولی شي. پرس که دا په 4 میاشتې کې دننه د اسمبلی نه منظور نشو نو دا بیا خود به خود داسي منسوخ تصوري یعنی ختم شي. کوېسچن نمبر 11 کې وی چې صدر اپنے نافذ کردہ آرڈیننس کو کب واپس لے سکتا ہے. بره موږ د آرډیننس خبرو کړه چې کم هنګامي صورتحال کې جوړ کې شي د اسمبلو اجلاس نه کیږي ملک ته د فورا د یو قانون ضرورت او صدر یو قانون جوړ کې هغې ته به آرډیننس ویل کیږي. خو په دې سوال کې دا خبره کی چې صدر چې کم آرډیننس نافذ کو په ملک نو دا د کله واپس اغستی شي. اپشن اے کی وی چې کسی بھی وقت ہو، اپشن بی کی وی 2 مہینے میں، اپشن سی کی وی 3 مہینے میں، اپشن ڈی کی وی 4 مہینے میں. نو په دې کې ټیک اپشن چې زموږ سره دی هغه اپشن اے دی کسی بھی وقت ہو. چې صدر یو قانون جوړ کړي دا هغه سره دا اختیار دی چې هغه هر ټایم وغواړي نو هغه قانونو واپس اغستی شي. نو په دې کې اپشن اے زموږ سره ټیک دی کسی بھی وقت ہو. کوېسچن نمبر 12 کې وی چې ڈیش مقننہ یا حکمران اعلیٰ کے قانون سازی کی خواہش کا اظہار ہے. په دې کې کم داسې قانون دی چې هغه د مقنن یا د حکمران اعلیٰ د قانون سازی د خواهش اظهار دی. دلته دا خبره یاد ساتئ چې مقننه قانون ساز ادارې ته ویل کیږي یا قانون ساز اسمبلی ته ویل کیږي یا قانون ساز جماعت ته ویل کیږي، څوک چې قانون جوړي. نو په دې کې اپشن کې ورکړي اپشن اے کې ایکټ ورکړی دی، اپشن بی کې آرډر ورکړی دی، اپشن سی کې آرډیننس ورکړی دی، اپشن ډی کې آرټیکل ورکړی دی. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره آرډیننس دی. آرډیننس دی دا د مقنن یا د حکمران اعلی د قانون سازی یو د قانون سازی د خواهش اظهار دی. نو په دې کې زموږ سره اپشن سی ټیک دی یعنی آرډیننس. بل سوال نمبر 13 زموږ سره دی. سوال نمبر 13 کې وی جو حکم کوئی اتھارٹی جاری کرے اسے ڈیش کہتے ہیں. یو اتھارٹی دا، اتھارٹی اصل کې ذمہ دار ادارې ته ویل کیږي یا یو ذمہ دار شخص ته ویل کیږي. چې یو حکم یو اتھارٹی یا ذمہ دار سړی دی هغه جاری کی نو هغې ته موږ څه وایو؟ اے نمبر کې وی آرډر، بی نمبر کې وی ایکټ، سی نمبر کې وی آرډیننس او په ډی نمبر کې وی آرټیکل. نو په دې کې زموږ سره آرډر ټیک دی چې یو اتھارټي یو حکم جاری کی نو هغې ته مونږ آرډر وایو. نو په دې کې زموږ سره اپشن اے ټیک دی یعنی آرډر. بل سوال نمبر 14 زموږ سره دی. سوال نمبر 14 کې وی چې تعبیر کے نام سے کون سا آرټیکل موسوم ہے. یعنی د تعبیر په نوم باندې کوم یو آرټیکل لی زموږ سره په دې آرډر قانون شهادت کې. دلته د دا خبره یاد ساتئ چې تعبیر اصل کې چې څو خوب ویني هغه وی ماته د دې خوب تعبیر پکار دی. دا هغه تعبیر دی. د تعبیر معنا تشریح ده یا معنی ده یا مراد دی یا د خوب تشریح دی. دلته په آرټیکل 2 کې زموږ سره د دې ګرانو مشکل الفاظ چې کوم زموږ سره پر آرډر قانون شهادت کې بیان شوي دي مخې ته بار راتلونکي دي هغه په د آرټیکل 2 کې د هغې تعبیر بیان شوی دی، تشریح بیان شوی دی، معنی د هغې شوي دي.
نو په دې کې زموږ سره اپشن ورکړي دي 5 4 3 2. په دې کې کم اپشن ټیک دی؟ تعبیر په نوم باندې کم یو آرټیکل دی زموږ سره په قانون شهادت کې؟ نو په دې کې ټیک اپشن چې زموږ سره دی هغه اپشن ډي دی، یعنی 2. په آرټیکل 2 کې دا تعبیر بیان شوی دی، دغه تشریحات شوي دي زموږ سره، معنی بیان شوي دي. نو په دې کې اپشن ډي زموږ سره ټیک دی، یعنی 2. بل سوال نمبر 14 دی سوال نمبر 15 دی. سوال نمبر 15 کې وی چې تمام साहिबान मजिस्ट्रेट और साहिबान जज जो कानूनन शहादत लेने के मजाज हो डेश कहलाते हैं. ټول مجسټریټ چې کوم دي زموږ سره ججان صاحبان دي چې قانونن هغوی شهادت اغستلی شي، نو هغوی ته به مونږ څه وایو؟ هغوی ته مونږ جج صاحبان وایو، که نه مجسټریټ په ورته وایو، که اے اور بی دونو به ورته وایو. مطلب جج صاحب ورته هم ویلی شو، مجسټریټ ورته هم ویلی شو، او په ډي نمبر کې وی عدالت. نو په دې کې ټیک اپشن چې زموږ سره دی اپشن ډي دی، یعنی عدالت. په دې کې آرټیکل 2 کې زموږ سره د عدالت تعریف شوی دی. نو د هغې د مناسبت سره زموږ سره په عدالت کې ټول هغه صاحبان جج چې کوم دي زموږ سره مجسټریټ دي. بیا کې دا خبره هم شوې ده چې ما سوای سالسان هغه جرګه سیستم چې کوم دی د هغې نه علاوه چې ټول کوم مجسټریټ دي، ججان صاحبان دي، کوم چې قانونن شهادت اغستلی شي، د قانون شهادت اغستو مجازي، نو هغه د عدالت په تعریف کې راځي. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ډي دی، یعنی عدالت. بل کوېسچن نمبر 16 دی. 16 نمبر سوال دی زموږ سره. 16 نمبر سوال کې وی چې پتر پر کنده تحریر ایک ډیش ہے. دلته دا خبره یاد ساتئ چې کنده دغه ته ویل کېږي، نقش کیا ہوا ته ویل کېږي، یا لکه ہوا ته ویل کېږي، یا یو نشان ته ویل کېږي. مطلب دا ګټه وټکولی شي، په یې باندې څه نشان جوړ کړي شي، یا پسې لیکلو کړي شي، نو دغه مراد دی د دې نه. نو په دې کې وی چې پتر پر کنده تحریر ایک ډیش ہے. په ګټه باندې چې دغه لیکلی شوی سیز دی، یا نقشه جوړه شوې ده، یا یو نشان جوړ شوی دی، نو هغه ته مونږ څه ویلی شو؟ هغې ته مونږ نقشه ویلی شو، که نه هغې ته مونږ شهادت ویلی شو، که هغې ته مونږ مضمون ویلی شو، که هغې ته مونږ دستاویز ویلی شو. نو په دې کې ټیک اپشن چې زموږ سره دی هغه اپشن ډي دی، یعنی دستاویزو. په ګټه باندې چې کوم لیکلو شي، څه نشان جوړ شي، څه نقش پې وکړي شي، نو هغې ته مونږ دستاویز وایو. نو په دې کې اپشن ډي زموږ سره ټیک دی، یعنی دستاویزو. بل سوال نمبر 17 زموږ سره. سوال نمبر 17 کې وی جو چیز عدالت میں معائنے کے لیے پیش کی جاتی ہے اسے ڈیش کہتے ہیں. کم یو سیز چې د عدالت د معاینې دپاره په عدالت کې پیش کړی شي، چې عدالت په هغې باندې د هغې معاینه وکړي، په هغې باندې څه فیصله قایم کړي، یو مقدمه ده، زیر تفتیش ده، زیر سماعت ده، زیر سماعت ته په عدالت کې. نو د هغې د مناسبت سره چې دغه سیز وګوري او په هغې باندې خپله رای قایم کړي، نو دغه سیز چې عدالت ته پیش کیږي، نو هغې ته مونږ څه ویلی شو؟ هغې ته مونږ شهادت ویلی شو، که نه هغې ته مونږ واقعه ویلی شو، که هغې ته مونږ دستاویزی شهادت ویلی شو، که هغې ته مونږ اے اور بی دونو، یعنی شهادت او واقعه دواړه ورته ویلی شو. نو په دې کې زموږ سره ټیک اپشن چې دی هغه دستاویزی شهادت دی. کم سیز چې مونږ د تحریر په شکل کې، د نشاناتو په شکل کې، یا د نقشې په شکل کې عدالت ته پیش کو، عدالت د هغې معاینه وکړي، هغې ته مونږ دستاویزی شهادت ویلی شو. نو په دې کې زموږ سره اپشن سی ټیک دی، یعنی دستاویزی شهادت. بل سوال نمبر 18 دی زموږ سره. 18 نمبر سوال کی چې زیر تحقیقات سے متعلق ہو وہ جملہ بیانات جو گواہان حسب اجازت ہو یا بحکم مجسٹریٹ عدالت کے روبرو دی جائے اسے ڈیش کہتے ہیں. چې د یو مقدمه ده هغه په عدالت کې زیر سماعت ته، په عدالت کې د هغې ټرایل شروع دی، او د هغې متعلق بیانات چې دي هغه گواهان عدالت ته پیش شي د عدالت په اجازت باندې، د مجسټریټ په حکم باندې، هغوی د هغې څیز متعلق خپل بیانات ورکړي د عدالت روبرو. نو هغې ته به مونږ څه وایو؟ واقعیت شهادت په ورته وایو، که قرائن شهادت په ورته وایو، که نه غین شهادت په ورته وایو، که نه زبان شهادت په ورته وایو. نو دلته دا خبره یاد ساتئ چې په دې کې بره د گواهانو بیانات دي. نو لازمی خبره چې د گواهانو بیانات دي، نو هغه به زبانی شهادتي. نو په دې کې به ټیک اپشن زموږ سره چې دی هغه اپشن ډي دی، یعنی زبانی شهادتو. بل سوال نمبر 19 دی زموږ سره. 19 نمبر سوال کې وی چې کوئی شی یا کیفیت اشیاء
जो खवास हमसा से महसूस किया जाए डैश कहलाता है। یو سیز دی یا د سیزونو کیفیت دی، کیفیت حال ته وي، ترتیب ته وي، درستګۍ ته وي. نو یو سیز دی یا د هغې کیفیت دی، ترتیب دی، حال احوال دی د هغې چې کوم مونږه د خواص خمسه په ذریعه باندې محسوسون هغې ته به څه ویلی کېږي؟ هغې ته به واقعه ویلی کېږي، که تعبیر به ورته ویلی کېږي، که عدالت به ورته ویلی کېږي، که شهادت به ورته ویلی کېږي. نو په دې کې زمونږ سره ټیک اپشن چې دی اپشن ا دی، یعنی واقعه. دلته یاد ساتئ چې واقعه چې کومه ده، واقعه تعریف په آرټیکل 2 کې شوی دی او په دې کې دا شامل دي هر هغه څیز په دې واقعه کې راځي کوم چې د حواس خمسه په ذریعه محسوسیږي. مطلب الله پاک چې انسان له کوم 15 خواص ورکړي، د لیدلو طاقت دی، د اورېدلو طاقت دی، د بین کولو طاقت دی، د څکلو طاقت دی، د ویلو طاقت دی، د حس طاقت دی، 15 قوتونه دي. نو چې په دې په ذریعه باندې یو څیز محسوسیږي نو هغې ته به مونږه واقعه وایو. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ا دی، واقعه. سوال نمبر 20 کی وی چې छोटा बच्चा जो अदालत के सवालात समझ सकता हो और माकूल जवाब दे सके आर्टिकल डैश के तहत गवाही दे सकता है. देखिए मूंग सर ऑप्शन के वर्कली आर्टिकल 2 दे, 3 दे, 4 दे, 5 दे. نو په دې کې ټیک اپشن چې زموږ سره دی هغه اپشن بی دی، یعنی 3. په آرټیکل 3 کې وی چې کون گواهی دے سکتا ہے، په کې بیا تفصیل بیان شوی دی چې ماشوم بچی دی یا ضعیف العمر دی، یعنی انتهایی بوډا سړی دی، یا بیمار دی، کا جسمانی بیماری کا ذهنی بیماری. نو هغه د عدالت سوالات چې کوم دی په هغې نه پوهیږي، نو هغوی شهادت نشي ورکولی. خو پرس کو یو سړی دی هغه بوډا دی، انتهایی ضعیف العمر دی، خو هغه د عدالت په سوالاتو باندې پوهیږي، یا انتهایی کم عمر دی، کم سن دی، ماشوم دی، بچی دی، هغه د عدالت په سوالاتو پوهیږي او د هغې مناسب جواب ورکولی شي، نو هغه بیا د شهادت ورکولو اهل دی. نو دا په آرټیکل 3 کې زموږ سره دا بیان شوی دی. نو په دې کې اپشن بی زموږ سره ټیک دی، یعنی 3. بل کوشچن نمبر 21 تے زموږ سره کوشچن نمبر 21 کی وی چې جرم کے متعلق اطلاع دینے والے مخبر کو آرٹیکل ڈیش کے تحت تحفظ حاصل ہے. چې د جرم متعلق یو سړی دی مخبر اصل کې خبر رسا ته وي، اطلاع دهنده ته وي. نو چې یو سړی دی هغه د جرم چې یو جرم شوي د هغې متعلق اطلاع ورکي، پولیس ته ورکي یا مجسټریټ ته ورکي، نو هغه ته د کم آرټیکل لاندې تحفظ حاصل دی؟ نو هغه ته د آرټیکل 8 لاندې تحفظ حاصل دی. آرټیکل 8 کې وی چې ارتکاب جرم سره متعلق اطلاع یو پولیس افسر ته یا یو مجسټریټ ته اطلاع ورکړي شي، نو دغه مجسټریټ یا پولیس افسر په دې باندې نشي مجبوره کولی چې دته د جرم د ارتکاب متعلق دا خبر د کم ځای نه میلاو شو، دته د اطلاع چا وکړه. نو د آرټیکل نمبر 8 لاندې دغه مخبر ته دغه تحفظ میلاو دی. نو په دې کې زموږ سره ټیک اپشن چې دی هغه اپشن سی دی، یعنی 8. سوال نمبر 22 کی وی چې ایسا افسر جو سرکاری محاصل کے کسی شعبہ سے متعلق کسی کام پر مامور ہو ڈیش کہلاتا ہے. دلته یاد ساتئ چې محاصل د حاصل نه وتی دی، یعنی چې څوک سیس حاصلي نو یا ټیکس وصولی یا بل یو سیز د سرکاری کار باندې هغه تعینات یو سیز وصولی. نو دې کې وی ایسا افسر جو سرکاری محاصل کے کسی شعبے سے متعلق کسی کام پر مامور ہو، نو هغه ته به مونږ څه ویلی وایو؟ هغه ته مونږ مجسټریټ وایو، که نه هغه ته مونږ جج وایو، که هغه ته به مونږ ریونیو افسر وایو، که هغه ته مونږ پولیس افسر وایو. نو په دې کې ټیک اپشن چې زموږ سره دی هغه اپشن سی دی. ریونیو افسر چې کوم دی داسې افسر دی چې دی د محاصل په شعبه کې تعیناتی، نو دا اپشن سی زموږ سره په دې کې ټیک دی. بل سوال نمبر 23 تے زموږ سره سوال نمبر 23 کی وی چې حقوق سے متعلق کتنے گواهانوں کی شهادت کافی ہے. مطلب د حقوقو خبره ده، د یو سړي د حق خبره ده، نو دغه یو څیز دی دغه حق کیږي یا حق نه کیږي، نو دغه متعلق چې کوم دی د سو گواهانو گواهی چې ده دا به قابل قبولی، هغه به کافی. نو په دې کې په اپشن کې ورکړل 3 مرد 1 عورت، بی نمبر کی وی چې 2 مرد 1 عورت، سی نمبر کی وی چې 1 عورت، او په ڈی نمبر کی وی چې 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورت. نو په دې کې زموږ سره اپشن ڈی ټیک دی. اپشن ڈی کې زموږ سره 2 مرد یا
एक मर्द और 2 عورتې دي. دا زموږ سره په آرټیکل نمبر 17 کې دي چې دوه مرد چې دي دا به دې کې ګواهي ورکولی شي، د دوی دا ګواهي او په دې کې قابل قبولي. خو بالفرض که مرد یو دی، یو نارینه دی او دویم نارینه نشته، نو دا یو نارینه او 2 زنانه چې کوم دي دوی به بیا د دغه چیز متعلق ګواهي ورکړي او د دوی دا ګواهي به قابل قبولی. بل کوشچن نمبر 24 تے زموږ سره 24 کی وی چې حدود اور قصاص کے مقدمات میں ڈیش گواهان کا ہونا ضروری ہے. حدود او قصاص چې دا اسلامی سزاګانې دي چې کله حد لاګو کیږي یا قصاص بدلی ته وي، بیا به ان شاء الله په 299 پی پی سی کې پای باندې باز کو کهري. نو د دې مقدماتو د پاره به د 100 گواهانو ضرورت. آپشن کې ورکړي 1 او بی نمبر کې 2، سی نمبر کې 3، डी نمبر کې 4. نو آرټیکل دام د آرټیکل 17 خبره را زموږ سره چې آرټیکل 17 کې دا ویل چې حدود او قصاص مقدمات نو پای کې بعد 2 گواهانو ضرورت. نو په دې کې زموږ سره ټیک آپشن چې دی، ټیک آپشن په دې کې زموږ سره بی دی، یعنی 2 گواهانو. بل سوال نمبر 25 ته زموږ سره 25 نمبر سوال کې چې قانونی شهادت کے آرٹیکل ڈیش کے تحت جو اقرار پولیس افسر کے روبرو کیا جائے وہ کسی شخص کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو. دی کی ویچا کم آرټیکل چې د هغې تحت یو کس دی، یو ملزم دی، هغه د پولیس افسر روبرو د یو جرم ارتکاب متعلق هغه څوک اقبال جرم وکړي، نو هغه به قابل ادخال شهادت نی، هغه به د دغه کس خلاف نه ثابتېږي. نو دا آرټیکل 38 زموږ سره په دې کې ټیک دی. آپشن بی دې کې نور ورکړي دي، آپشن اے کې 37 ورکړي دي، بی کې 38 ورکړي دي، سی کې 39 ورکړي دي، ډی کې 40 ورکړي دي، او په دې کې ټیک آپشن چې زموږ سره دی هغه آپشن 38 دی. 38 کې हेडिंग داسې دی چې जो اقرار पुलिस अफसर के रूबरू किया जाए वो साबित नहीं किया जाएगा. अच्छा دینا بعد سوال نمبر 26 تے زموږ سره 26 کې وی چې زنا کی صورت میں ډیش گواهان کا ہونا ضروری ہے. کله چې د زنا گواهانی زنا شوی گواهانو هغه په خپل سترګو لیدلی، نو په هغه صورت کې بعد 100 گواهانو ضرورت دی. کې آپشن کې زموږ سره ورکړي دي، آپشن اے کې دي 2، آپشن بی کې دي 3، آپشن سی کې دي 4، آپشن डी کې دي 5. نو په دې کې ټیک آپشن چې زموږ سره دی هغه آپشن سی دی. د زنا په صورت کې به د 4 گواهانو ضرورت دی. د کم ذکر چې زموږ سره په قرآن شریف کې په پارا نمبر 18 کې، سوره نمبر 24 سوره نور کې آیات نمبر 13 کې شوی دی، کله چې په حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها باندې تهمت لګېدو، د هغې د مطابق هغه قرآني آیات نازل شو، نو په هغه کې د دې ذکر دی. نو په دې صورت کې یعنی د زنا په صورت کې به د 4 گواهانو چې کوم دی د هغوی ګواهي ضروري. نو آپشن سی زموږ سره په دې کې ټیک دی، یعنی 4. بل کوشچن نمبر 27 ته زموږ سره 27 نمبر کوشچن کې وی چې آرټیکل ڈیش کے تحت آرٹیکل 10 کے تابع جو اقرار کسی شخص نے پولیس کی حراست میں رہ کر کیا ہو وہ شخص مذکورہ کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا. مطلب آرټیکل 10 تابع، آرټیکل 10 زمانه پوره یې دی، خو غالبا چې پای کې چې د وکیل مخکې سو اقبال جرم وکړي یا د بل یو سړي مخکې اقبال جرم وکړي، نو هغه قابل قبول شهادت نه دی سوای چې د عدالت او د مجسټریټ روبرو یې نه کړي. نو په دې کې وی چې کم سړی د پولیس په حراست کې پولیس هغه گرفتار کړي، اتکړی ورته چولی او داغه په مخ کې د حراست په دوران باندې هغه څوک اقبال جرم وکړي، نو هغه به نه ثابتېږي. وی د دې خبرې ذکر چې کم دی هغه په کم آرټیکل کې شوی دی. اے نمبر کې وی چې 37 آرټیکل، بی نمبر کې وی 3800، سی نمبر کې وی آرټیکل 3900، डी نمبر کې وی آرټیکل 4000. نو په دې کې ټیک آپشن چې زموږ سره دی، ټیک آپشن په دې کې زموږ سره آپشن سی دی. 39 زموږ سره په دې کې ټیک دی. 39 نمبر آرٹیکل کی وی چې جو اقرار ملزم نے پولیس کے حراست میں رہتے ہوئے کیا ہو وہ اس کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا. مطلب چې د پولیس په حراست کې پولیس هغه گرفتار کړي او د پولیسو روبرو هغه په حراست په دوران کې کوم دغه کړي اقبال جرم کړي، هغه به د خلاف نه ثابتېږي. په دې کې یو خبره بل هم دا لیکله چې د مجسټریټ په موجودګۍ کې وکړي، نو هغه بیان بسی هغه به قابل قبولی. مطلب کو د مجسټریټ روبرو یو سړي داسې اقبال جرم وکړو
دغسې یو جرم متعلق یې ده ووایي چې او په دې جرم کې زه ملوث یم. هلته مجسټریټ موجود و، نو هغه بیان چې کوم دی د هغه اقبال جرم چې کوم دی هغه به بیا قابل ادخال شهادت وي، خو د پولیس په حراست کې چې د کوم بیان کړي هغه بیان به قابل قبول نی، قابل ادخال شهادت به هغه نی. بل سوال نمبر 28 دی زموږ سره. سوال نمبر 28 کی وی چې وہ شخص جو غیر ملکی قانونوں، سائنسوں یا ہنر میں یا لکھائی کی شناخت یا نشانات انگشت سے متعلق سوالات میں خاص مہارت رکھتے ہو اس اشخاص کو ڈیش کہلاتے ہیں. اغا کم خلق تے هغه خلکو کم چې د غیر ملکی قانونو یعنی بیرون ممالک کې چې کوم قانون دی یا یو ساينس متعلق څه خبره یا د هنر متعلق څه خبره یا د لاس د لیکایې متعلق خبره چې دا لیکایي د چا دا چا کړله په کوم حالاتو کې کړله یا د نشانات انګشت چې کوم دی د فنگر پرنټ چې ورته مونږ کوم وایو د دې سیزونو متعلق سوالونو جوابونه ورکولی شي، په دې کې مهارت ساتي. نو هغه خلکو ته به مونږه څه وایو؟ هغې ته به مونږه A نمبر کې وي مجسټریټ ورته ویلی شو، B نمبر کې وي وکیل ورته ویلی شو، C نمبر کې ساینسدان ورته ویلی شو او D نمبر کې ماهرین ورته ویلی شو. نو په دې کې ټیک اپشن چې زموږ سره دی هغه اپشن D دی، یعنی ماهرین هغې ته مونږ ویلی شو. د دې ذکر زموږ سره د قانون شهادت په آرټیکل نمبر 59 کې دی. 59 نمبر آرټیکل کې وی چې ماهرین کی آرا، یعنی د ماهرینو رای چې کوم دا آرا د رای جمع ده. په دې کې دا خبره کی چې کله عدالت ته د غیر ملکی ساينس یا د غیر ملکی قانونو د ساينسو یا د یو هنر یا د لاس لیکلو متعلق یا د نشانه انګشت چې کوم دی د دې د شناخت متعلق په یو خبره باندې خپل رای قایمي یو فیصله کی، نو په دې کې به د هغه خلکو رای چې کوم دا هغه لازمی د خلکو نه به ضرور د عدالت رای علی کم چې په دغه غیر ملکی قانون کې په ساينس کې یا په هنر کې یا د نشانه انګشت چې کوم دی د دې په شناخت کې مهارت ساتي، د دې متعلق چې کوم خبرې دي کوم واقعیات دي دغه مطابق د دې مطابق هغوی جواب ورکولی شي، نو دغه خلکو ته ماهرین ویلی شي. نو په دې کې اپشن ډي زموږ سره ټیک دی، یعنی ماهرینو. کم چې زموږ سره اف اس ال والدي یا هغوی ته مونږه څه هول کارتوس لیږو، څه بلډ ورته ولیږو یا پارچات خون الود ورته ولیږو یا نشانه انګشت چې کوم زموږ سره دي هغه ورته ولیږو او هغه لاړ شي هلته هغوی په لیبارټرۍ کې ساینس په ذریعه باندې چیک کړي، دا خلک ماهرین دي، هغوی د هغې سیز متعلق واپس تحریري رای راولیږي، عدالت د هغې معاینه وکړي، په هغې باندې خپله فیصله قایم کړي. نو دغه خلک په ماهرینو کې راځي. نو په سوال نمبر 28 کې زموږ سره اپشن ډي ټیک دی، یعنی ماهرینو. بل سوال نمبر 29 تے زموږ سره. سوال نمبر 29 کی وی چې جو سوال فریق پیش کنندہ اپنے گواہ سے کرے وہ ڈیش کہلاتا ہے. یعنی دې کې دا خبره کی چې کم سوال فریق پیش کننده یعنی چې کم فریق خپل گواه پیش کی هغه د خپل گواه نو کی کم دغه چې پیش کړي مقدمه پیش کړي یا خپل گواه پیش کړي دغه نه کم سوال کی ابتدایي طور باندې ړومبی سوال ته کم کی هغه سوال ته مونږ سوایو. اپشن کې ورکړي دي اپشن A کې وی چې اصلي سوالو او B نمبر کې وی نقلی سوالو، C نمبر کې وی جرا او D نمبر کې وی مکرر سوالو. نو چې کم پیش کننده د کم وکیل دی هغه د خپل ګوانه په لومبي سر کې دغه په سٹارټ کې کم سوال کی نو هغې ته مونږ سوال اصلي وایو، کم چې په آرټیکل نمبر 132 کې زمونږ سره ذکر دی هغې ته مونږ سوال اصلي ویلی شو، سوال ابتدایي ورته ویلی شو. مطلب یو وکیل دی هغه خپل یو ګواه پیش کو او د ګواه نه دا تپوس کی چې ښه تا د دې دا وقوعه کې ته چشمدی دی یا دا وقوعه تا په خپله لیدلې ده او هغه وی چې او بالکل دا وقوعه ما په خپل سترګو لیدله، زه په دغه ځای موجود وم. دا لومبی سوال چې دا کم وکیل دی خپل ګواه نه یعنی دا پیش کننده د دې خپل ګواه نه دا لومبی کم سوال کی نو دې ته سوال اصلي ویلی کیږي یا ورته سوال جره ویلی کیږي. بل سوال نمبر 30 تے زموږ سره 30 نمبر سوال کی وی چې جو سوال پیش کنندہ اپنے گواہ سے جرا کے بعد کرے اسے ڈیش کہلاتا ہے.
یعنی دا پیش کوننده وکیل څنګه چې مونږ په سوال نمبر 29 کې خبره وکړه چې لومبی سوال ته وکړي هغه سوال اصلي دی یا ورته ابتدایي سوال هم مونږ ویلی شو او د دې نه بعد په مخالف وکیلو چې کوم سوال د هغه نه کي هغه ته جره ویلی کېږي خو په دې کې وي چې د جرې نه بعد چې کوم سوال کېږي هغه سوال ته مونږ څه وایو نو هغه سوال ته مونږ کته اپشن کې مونږ له راکړي دي سوال ابتدایي بی نمبر کې وي سوال جره سی نمبر کې وي مکرر او ډي نمبر کې وي سوال اصلي نو په دې کې دا خبره یاد ساتئ چې کوم سوال د جرې نه بعد کېږي نو هغه سوال ته مونږ مکرر وایو مکرر اصل کې دوباره ته ویل کېږي یعنی چې دوباره دا کم پیش کوننده چې کوم دی هغه د خپل دغه نه د خپل ګواه نه د جرې نه بعد سوال کوي یو سوال خو مونږ لومبی ذکر وکړو چې هغه ابتدایي سوال دی یا اصلي سوال دی یو سوال ته هغه وکړو خو دا ته دوباره سوال دی دا هغه مکرر سوال دی نو دی ته مکرر ویل کېږي نو په سوال نمبر 30 کې زموږ سره اپشن سی ټیک دی یعنی مکرر بل سوال نمبر 31 ته زموږ سره سوال نمبر 31 کی وی چې गवाह के एतबार पर फरीक मुखालिफ की तरफ से एतराज़ करना कानूनी शहादत के आर्टिकल डैश के तहत किया जा सकता है देखिए دا خبره کی چې د गवाह په اعتبار باندې چې کله اعتراض کیږي نو هغه اعتراض به د کم آرټیکل لاندې کیږي اعتراض اصل کې جټلانه ته وی چې یو سیزو هغه کوم گواهی ورکی هغه ته دروغ ثابت ہے نو دغه ته اعتراض ویل کیږي نو په دې کې زموږ سره دا خبره کی چې د گواه په اعتبار باندې د فریق مخالف د طرف نه کم اعتراض کیږي دا د قانون شهادت د کم آرټیکل لاندې کیږي اپشن ا کې زموږ سره ورکړي دي چې ا نمبر کې وی چې 40 بی نمبر کې وی 132 سی نمبر کې وی 151 او په ډي نمبر کې وی 153 نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن سی دی یعنی 151 په 151 کې دا خبره کړې را چې گواه کې اعتبار پر اعتراض نو داغه اعتراض طریقه کار بیا خولې شي دغه باندې ان شاء الله باسو کو وروسته بده کې یو کوېسچن روان دي یو تفصیلی باس پای کې کو ان شاء الله د پسیبل سوال چې کم دی نو دې کې زموږ سره ټیک اپشن چې دی اپشن نمبر سی دی یعنی 151 د آرټیکل 151 لاندې د گواه په اعتبار باندې اعتراض کی دی شي سوال نمبر 32 کې وی چې گواہ کے اعتبار پر اعتراض کس صورت میں کیا جا سکتا ہے دا گواہ چې کم دی د په اعتبار باندې با د اعتراض په کوم صورت کې کېدی شي نو په دې کې اپشن ا کې ورکړي چې گواہ غیر معتبر ثابت ہو بی نمبر کې وی چې رشوت کا ثبوت ہو سی نمبر کې وی چې سابقہ اور موجودہ بیان میں تضاد ہو په ڈی نمبر کې وی چې یہ تمام ہو نو په دې کې زموږ سره اپشن ډي ټیک دی دا ټول چې کوم دي دا خبره زموږ سره په آرټیکل نمبر 151 کې شوی دی آرټیکل نمبر 151 کې دا خبره کی چې کله یو گواه غیر معتبري مطلب یو گواه دی هغه دروغجن دی بدکردار دی د گواهی خلاف یو بل گواه په عدالت کې پیش شي او په عدالت کې دا خبرو کی چیرې دا کم سړی گواهی ورکی دا خو دروغجن سړی دی بدکردار دی زموږ په معاشره کې یا زموږ په کور کلی کې چې کم خلک ته په د باندې اعتبار نه کی سم مشران او نیکان خلک د خلاف پیش شي په عدالت کې او دا گواهی د خلاف ورکی چې دا سړی دروغجن دی بدکردار دی نو د خلاف دا یو قسم لا اعتراض دی بل نمبر کې دا خبره کی چې یو فریقو د دغه گواه خلافو دسه ثبوت پیش کی چې دا کم گواه چې کم دی د رشوت اغستی دی او د دغه رشوت په بنیاد باندې د دروغو گواهی کی نو دا هم د گواه خلاف چې کم دی دا یو قسم له اعتراض دی مطلب یو سړی په عدالت کې گواهی کی او دغه گواه دا کم کس چې گواهی کی د خلاف بل یو سړی په عدالت کې پیش شو او عدالت ته ثبوت ورکو مطلب د دې سړی سره د رشوت په دغه باندې خبره شوې ده چې ته په عدالت کې داسې گواهی وکړه تعالی هم پیسې درکو دا خبره ور سره په موبایل باندې کړې ده دغه وایس ریکارډ دغه سره موجود دی یا دا کوم پیسې ول ورکړي دي ویډیو ریکارډ دغه موجود دی د غرو برو په ویډیو کې ویلي چې او بالکل او زبردست د دروغ گواهی وکما او ته مال دومره پیسې راکې مطلب د یو رشوت او یو ثبوت د خلاف عدالت کې پیش شو دا دغه گواه خلاف چې دی دا یو قسم لا دغه دا ثبوت د پیش کو نو په دغه صورت کې د په اعتبار باندې اعتراض کیدی شي
یا بل اعتراض دا دی چې مطلب یو سړی دی هغه مخکې یو شان بیان کړی دی او وروستو بیا بل شان بیان کړي، د هغه په بیان کې تضاد راغی. مطلب مخکې ویل دي چې یاره زه په دې ځای باندې موجود وم، دا سړی راغی او دا بل سړی چې ویشتی دی، دا کم سړی چې مړ دی نو دی په تماچه باندې ویشتی دی، او بیا څه وخت وروستو دا بیان ورکړي چې یاره زه په دې ځای باندې موجود وم او دا سړی راغی، دا سړی په کلاشینکوف ویشتی دی، د تماچې په ځای باندې کلاشینکوف بیان کو، نو دا د ده په بیان کې تضاد راغی. نو په دې صورت کې هم د ده په دې اعتبار باندې د ده په دې ګواهۍ باندې دا یو قسم له اعتراض دی. یو بل صورت دا دی چې کله یو ښځې په یو سړي باندې د زنا یا د دغه الزام لګولي چې ده زما سره زنا بالجبر کړی دی یا زما بېعزتي کړې ده، او دا کم سړي باندې چې الزام لګېدلی دی، دا الزام دا ملزم چې کم دی د دې ښځې خلاف په عدالت کې د عدالت روبرو داسې ګواهي پیش کړي، داسې ثبوت پیش کړي چې یاره دا ښځه چې کومه ده دا بدکرداره ده، دا مدعیه چې کومه ده دا دروغ وي، او دا کار چې دی دا د دې پیشه ده، نو دا هم د ګواه په اعتبار باندې یو قسم له اعتراض دی. دا درې څلور خبرې چې کوم دي د دې آرټیکل نمبر 151 تختو دا د ګواه په اعتبار باندې اعتراض دی. نو په دې صورت کې د دې په ګواهۍ باندې اعتراض کیدی شي، دا دروغجنه ثابتېدی شي. نو په سوال نمبر 32 کې زموږ سره آپشن ډي ټیک دی، یہ تمام ہو. دا کم چې مونږ ذکر وکړو ګواه غیر معتبر یا رشوت اغستو ثبوت یا سابقه او موجوده دغه کې د تضاد، نو په دغه صورت کې دا ګواه باندې دا ګواه زموږ سره دروغجن ثابتېدی شي. بلو سوال نمبر 33 تے زموږ سره سوال نمبر 33 کې وی چې جو سوال پر ایک مخالف ہو کسی گواہ سے کرے ڈیش کہلاتا ہے. چې پرې کې مخالف د ګواه نه کم سوال کی نو هغه سوال ته به مونږ څه وایو؟ ا نمبر کې وي جرا، بی نمبر کې وي سوال اصلي، سی نمبر کې وي سوال مکرر او ډی نمبر کې وي ان میں سے کوئی نہیں. نو په آرټیکل 132 کې د سوالاتو دا قسمونه بیان شوي دي، هغه ښه په تفصیل سره د هغې ذکر دی. نو په دې کې زموږ سره آپشن ا ټیک دی یعنی جرا. پای کې 132 آرټیکل لاندې لومبې چې کوم سوال کیږي پیش کننده وکیل دی هغه د خپل ګواه نه کوم سوال کی نو هغه ته اصلي سوال ویل کیږي، یعنی هغه اصلي سوال چې کوم دی د مقدمې سټارټ د هغه ځای نه اخیستل کیږي، اورینجنل سوال هغه د هغې نه بعد په هغې باندې بحث شروع کیږي. نو دا ابتدایي طور پر چې کوم سوال کیږي دې ته ابتدایي سوال ویل کیږي یا ورته اصلي سوال ویل کیږي. دینه بعد چې کوم مخالف پریک ته مخالف وکیل دی هغه د دې ګواه نه د دې ډومبي سوال نه بعد کم سوال کی نو هغې ته جره ویل کیږي. دا کم جره چې په ده باندې کی کم د دې سیز متعلق ته بیا نور تپوسونه کیږي نو دغه ته جره ویل کیږي. یا دینه جرې نه بعد چې کوم د ډومبي وکیل د خپل وکیل د خپل ملزم نه کم سوال کی نو هغې ته مکرر یعنی دوباره سوال ویل کیږي، ځکه چې ډومبي سوال ته هغه په سوال اصلي شکل کې کړي نو دې ته بیا مکرر سوال ویل کیږي. نو په سوال نمبر 33 کې دا خبره کی چې کوم مخالف پریکو د دغه نو کی د ګواه نه سوال کی د هغې ته به مونږ څه وایو؟ هغې ته به مونږ جره وایو، آپشن ا جره. بل سوال نمبر 34 زموږ سره 34 نمبر سوال کې وی چې ماهرین کی آرا کی تعریف آرټیکل ډیش میں کی گئی ہے. د ماهرینو د رای دا کم تعریف چې کم دی دا په کم آرټیکل کې شوی دی. نو دلته دا خبره یاد ساتئ چې آرا د رای جمع دی. نو په آرټیکل 59 کې د دې دغه شوی دی تعریف شوی دی. دا نور آپشن چې ورسره ورکړي دي آپشن ا کې 2 ورکړي دي، آپشن بی کې 40 ورکړي دي، آپشن سی کې 58 ورکړي دي، آپشن ډی کې 59 ورکړي دي. نو د ماهرینو د رای دا تعریف چې دی دا زموږ سره په آرټیکل نمبر 59 کې شوی دی. نو په دې کې ټیک آپشن زموږ سره آپشن ډی دی. هلته بیا هغې باندې مخکې مونږ تفصیلي خبره وکړه چې کوم د غیر ملکي قانون او ساینس هنرو یا د لاسو د لیکایۍ یا د نشانات انګشت باندې عدالت یو خپل رای قایمي پای باندې یو فیصله کی. نو په هغې کې د دغې ماهرینو نه رای رالی کم خلک چې په دې کې مهارت ساتي په دې باندې پوهه ساتي نو دغه ته دغه خلکو ته ماهرین ویل کیږي. او د دغه ماهرین د رای دا ذکر چې کوم دی دا زموږ سره په آرټیکل نمبر 59 کې شوی دی. نو په دې کې آپشن ډي زموږ سره ټیک دی. اچھا دینا بعد سوال نمبر 35 تے سوال نمبر 35 کی وی گواہان کی تعین اور تعداد آرٹیکل ڈیش میں ذکر ہے. د گواهانو دا تعین چې کم دی یا د گواهانو دا تعداد چې کم دی
دا په کوم آرټیکل کې زموږ سره د دې ذکر دی. اپشن کې موږ له راکړي دي اپشن A کې وي چې 17، اپشن B کې وي 3800، اپشن C کې وي 4000، اپشن D کې وي 5900. نو د ماهرینو د تعینو او د تعدادو تفصیلی ذکر چې زموږ سره دی هغه زموږ سره په آرټیکل 17 کې موجود دی. نو په دې کې زموږ سره اپشن A ټیک دی یعنی 17. په 17 نمبر آرټیکل کې وی چې گواهان کی اخلیت اور تعداد، د دې اخلیت او تعین چې کوم دی چې سو په کم جرم کې بس کم قسم له گواهانی او هغه به کم قسم له گواهی کی. نو د دې تفصیلی ذکر چې زموږ سره دی هغه زموږ سره په آرټیکل نمبر 17 کې دی. نو په دې کې زموږ سره اپشن A ټیک دی یعنی 17. بل سوال نمبر 36 کې چې حقوق کے ثبوت کے لیے ڈیش مرد یا ڈیش مرد اور ڈیش عورت درکار ہوگی. نو په دې کې د حقوقو خبره ده. کله چې د حقوقو خبره راشي نو په هغې کې وي د 100 نارینهو ضرورت وي. فرض که نارینه پوره ني نو بیا به 100 نارینه او 100 زنانه. نو په دې کې اپشن A کې ورکړي دي 3 1 2، په اپشن B کې ورکړي دي 2 1 2، اپشن C کې ورکړي دي 2 3 3 یعنی 2 مرد اور 3 مرد اور 3 عورتیں. اپشن डी کې وی چې 3 مرد اور 3 عورتیں اور 3 مرد. نو په دې کې اپشن بی زموږ سره ټیک دی چې د حقوقو خبر راشي نو په هغې کې به د 2 نارینه گواهی چې کومه ده د دغه ضرورت یې فرض کو دا 2 نارینه زموږ سره اویلیبل ني، دا موږ سره په هغه ځای موجود ني. نو بیا که یو نارینه دغه سره به 2 گواهان زنانه هم د گواهی دپاره نیولی شي. نو په دې کې اپشن بی زموږ سره ټیک دی 2 1 2. بلو سوال نمبر 37 تے زموږ سره. په سوال نمبر 37 کې وی چې تعزیر کے معاملے میں ډیش گواهان درکار ہوگی. چې کله د تعزیر خبره راشي چې کوم زموږ سره د پی پی سی دغه خبره تعزیرات پاکستان خبره را پی پی سی کې چې کوم جرایم زموږ سره ذکر دی نو په هغې دغه د یو جرم خبر راشي یا د یو ثبوت خبره پای کې راشي نو په هغې کې به موږ ته د 100 گواهانو ضرورت وي. نو د تعزیر د پاره به موږ ته د کوم گواهانو ضرورت وي د هغې تفصیل هم زموږ سره په آرټیکل 17 کې موجود دی. دې کې موږ له اپشن 2 عورتې راکړي دي، بلکې 1 مرد راکړی دی، اپشن سی کې 2 مرد راکړي دي، اپشن डी کې 1 عورت راکړی ده. نو په دې کې ټیک اپشن چې زموږ سره دی هغه 2 مرد دی. چې کله د تعزیر خبره راشي د تعزیر سره معاملې تعزیرات پاکستان سره هغه سیس تعلق ساتي پای کې سیس جرمي نو د هغه د گواهانو خبر راشي نو پای کې موږ ته 2 مرد چې کوم دي د دوی گواهی ضرورت نو په دې کې اپشن سی زموږ سره ټیک دی یعنی 2 مرد. بل سوال نمبر 38 تے زموږ سره. په 38 نمبر سوال کې وی چې بمطابق آرټیکل 17 حقوق سے کون سے حقوق مراد ہے. دې کې دا خبره کی چې په آرټیکل 17 کې د حقوقو خبره شوې ده خو دغه حقوقو نه کوم حقوق مراد دي یعنی په دغه حقوقو کې کوم حقوق راځي. نو په دې کې د حقوقو کې کته اپشن کې مونږ راکړي چې معاشرتي اموال په دې کې راځي یا په دې کې ملکی حقوق راځي یا په دې کې ګریلوي حقوق راځي یا په دې کې دا تمام راځي. نو په دې کې ټیک اپشن چې زموږ سره دی ټیک اپشن په دې کې زموږ سره اپشن A دی معاشرتي اموالو. مطلب چې کم ځای کې د حقوقو خبر رااله نو په هغې کې دغه حقوقو نه مرادو زمونږ معاشرتي اموالو مرادي. بلو کوېسچن نمبر 39 ته زموږ سره. 39 نمبر کوېسچن کې مونږ ته دا وی چې قرآنی احکام کے مطابق گواہ کا ڈیش ہونا ضروری ہے. یعنی په قرآن شریف کې د گواه کم اوصاف بیان شوي دي کم دغه بیان شوي دي چې د گواه د پاره کم شرایط بیان شوي دي چې د گواه به زموږ سره څنګه وي. نو په دې کې اپشن کې موږ له راکړي دي اپشن A کې پاک راکړی دی، اپشن B کې عالم راکړی دی، اپشن C کې مفتی راکړی دی، اپشن D کې عادل راکړی دی. نو د قرآن او سنت مطابق د گواه چې کم دی دا عادل کېدل چې کم دی دا ضروری دی. نو په دې کې زموږ سره اپشن ډی ټیک دی. عادل عام طور پر هغه سړي ته ویل کېږي کوم چې د 2 کسانو په منځ کې څه مسئله چې هغه په انصاف سره وینا پای کېږي په هغوی کې انصاف قایمي هغه د ګناه کبیره نه ځان ساتي ځان له د کنفرنس چې کم دی هغه په ټیم باندې ادا کړي د دغه سړي نه به عادل مرادي. نو په اپشن 39 کې زموږ سره اپشن ډی ټیک دی یعنی عادل.
بل سوال نمبر 40 ته زموږ سره. سوال نمبر 40 کې وی چې آرڈیننس ڈیش عرصہ کے اندر اگر قومی اسمبلی سے منظور نہ کروایا جائے تو منسوخ ہوتا ہے. د آرډیننس خبره مخکې مونږ په تفصیل سره وکړه چې دا آرډیننس په څومره وخت کې د اسمبلی نه منظور نه کړی شي نو دا به بیا منسوخ تصوري. کته په اپشن کې مونږ لا راکړي دي اپشن ا کې وی چې 3 یعنی 3 میاشته کې، یا بی کې مونږ لا 4 راکړي دي 4 میاشتې کې به منظور ورغواړي، اپشن سی کې 6 میاشتې راکړي دي، په اپشن ډی کې 12 میاشتې راکړي دي. نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن بی دی یعنی 4. آرډیننس چې کله پای باندې مخکې مونږ تفصیلی خبر وکړه چې آرډیننس کله د اسمبلو اجلاس نه کیږي، اسمبلی موجود دی خو اجلاس نه کیږي، یا فوراً د یو قانون ضرورت دی او دغه قانون په ملک کې لاګو کول پکار دی. خو اسمبلی که راغونډی نو په اسمبلو راغونډولو دپاره 21 ورځې مخکې تقریبا نوټس کول غواړي. نو دوی چې راغونډیږي په اسیس باس کې نو بیا په هغې کې ټیم لګي او د قانون فوراً ضرورت دی. نو دغه صورت کې د صدر سره اختیار دی چې هغه څه وکړي، هغه یو قانون جوړ کړي او په ملک کې لاګو کړي. خو دا قانون به د 4 میاشتو دپاره لاګوي. په 4 میاشتو کې دننه که دا بیا په اسمبلی کې پیش کړی شو او هغه اسمبلی هغه منظور کو نو دا به بیا په ملک کې قایم العملی مطلب مستقل به لاګو شي. خو فرض کو په 4 میاشتو کې دننه دا د اسمبلی نه منظور نشو، اسمبلی منسوخ کو یا په اسمبلی کې پیش نه کړی شو نو 4 میاشتې یعنی 120 दिन بعد به دا اتومیټیکلی سی منسوخ تصوري. بل سوال نمبر 41 ته زموږ سره 41 نمبر سوال کې چې کون گواہی دے سکتا ہے آرٹیکل ڈیش میں ذکر ہے. مطلب څوک گواهی ورکولی شي، کون گواهی دے سکتا ہے. دا هیډنګ د کم آرټیکل دی. اپشن کې موږ راکړي دي 2، بی نمبر کې 3، سی نمبر کې 17 او په ډی نمبر کې کوئی نہیں. مطلب په دې کې آرټیکل نشته. نو په آرټیکل 3 کې دا ویلي چې کون گواهی دے سکتا ہے. په کې بیا د هغې تفصیلون بیان شوی دی چې ټول خلک چې کم دی هغوی گواهی ورکولی شي سوای د انتهایی معصوم بچونه کم چې کم سن دي یا انتهایی ضعیف العمر دی ډیر زیات کمزوري شوي یا بیمار سړی خوا هغه جسمانی بیماری یا ذهنی بیماری. جسمانی بیمار هغه ته وي چې ستبه یخنی ټوخې سه زخمی په، یا ذهنی بیمار مونږ چې ورته منټل پاگل یا لیونی وایو چې هغه مازغه صحیح کار نه کی. نو د دغه خلکو نه علاوه نور ټول خلک چې کم دی هغه گواهی ورکولی شي. او یو چې کم سړی د دروغو په مقدمه کې سزا شوی دی 192 191 193 پی پی سی، په دې کې کم سړی سزا شوی نو هغه هم د گواهی ورکولو اهل نه دی. خو پرس کو په دې صورت کې د توبه تایب شوی او عدالت ته اطمینانی چې د دروغو نه بس کړلی دي او خپل زندگی ټیک کړي نو په صورت کې دی بیا گواهی ورکولی شي. یا یو ماشوم دی یا ضعیف العمر دی هغه د عدالت په دغه باندې پوهیږي، په سوال او جواب باندې پوهیږي، عدالت دغه نه څه تپوس کوي، هغه په هغې باندې پوهیږي چې عدالت زما نه څه تپوس کوي، د دې جواب به زه څنګه ورکومه، د هغې مناسب جواب ورکولی شي، معقول جواب ورکولی شي. نو دغه ماشوم دی دغه مشر سړی دی ضعیف العمر دی دغه خلک بیا هم د گواهی ورکولو اهل دي. نو د دې ټوټلی ذکر چې کم دی دا په آرټیکل نمبر 3 کې شوی دی. نو په دې کې اپشن بی زموږ سره ټیک دی یعنی 3. بل سوال نمبر 42 ته زموږ سره سوال نمبر 42 کې وی چې وہ واقعہ جو چھانبین کا محتاج ہو ڈیش کہلاتا ہے. هغه واقعیا چې کم د تفتیش محتاج کم د تحقیقاتو محتاج چې په هغې کې د تفتیش ضرورت د تحقیقاتو ضرورت چې آیا دا کار شوی دی یا نه دی شوی. اوس یو سړی دی هغه وي چې زمانه دومره پیسې ورکې شوي دي هغه راځي رپورټ کی، یا یو سړی دی چې هغه وي چې د پلانکي کس او د پلانکي کس ویشتی دی وجلی دی. نو دا واقعیا چې کومه دا د چانبین محتاجه ده چې آیا د دې دواړو دشمنی وا که نه وه، آیا د یو کس دا بل وجلی دی که نه دی وجلی. دغه چانبین چې پکې کي دا تفتیش چې پکې کوم کی نو دغه واقعیا ته کومه واقعیا ویلی شي. اے نمبر کې وی چې واقعه متعلقه، بی نمبر کې وی چې واقعه کا رد ہونا، سی نمبر کې وی چې واقعه کا ثابت ہونا، ڈی نمبر کې وی واقعه تنکیه طلب ہو. نو په دې کې اپشن ڈی زموږ سره ټیک دی یعنی واقعه تنکیه طلب ہو اپشن ڈی. بلو سوال نمبر 43 ته زموږ سره سوال نمبر 43 کې وی چې ڈیش اس وقت کہا جاتا ہے جب عدالت جملے امور جو اس کے روبرو پیش ہو غور و خوض کرنے کے بعد یقین کرے کہ اس واقعہ کا وجود نہیں. مطلب هغه واقعیا ته به کوم واقعیا ویل کیږي کم د کوم متعلق چې په عدالت کې
هغه ګواښانو هغه ثبوتونه پیش کړي شي او عدالت د هغې معاینو کې د هغې چانبینو کې په هغې باندې سوچ بچار وکړي او د دغه سوچ بچار نه بعد عدالت په دې نتیجه باندې ورسي چې یاره د دې دا کار نه دی شوی نو دغه ته به کومه واقعه ویل کېږي دغه ثبوتونو ته به څه ویل کېږي نو په دې کې اپشن کې موږ له راکړي دي چې اپشن ا کې وي چې واقعه قارت ہونا بی نمبر کې وي چې واقعه کا ثابت ہونا سی نمبر کې وي اے اور بی دونوں او डी نمبر کې وي کوئی نہیں نو په دې کې اپشن ا زموږ سره ټیک دی واقعه کارت ہونا چې کله عدالت ته د یو سیزو متعلقو ګواهان پیش کړي شي ثبوتونه پیش کړي شي عدالت په هغې باندې سوچ بچار وکړي او د هغې نه بعد دا یقین وکړي دا عدالت مطمئن شي په دې خبره چې د دې دا واقعه نه ده شوې د دې وجود نشته نو دغه ته به مونږ واقعه کارت ہونا وایو واقعیا چې کوم رد کړی شي هغه ته موږ دغه وایو یا دغه ثبوتونه یو عام عاقل بالغ سړی ته هغه کې دی هغه ته د متعلق خبرو کې چې دغه په ذهن کې دا سوچ راشي چې یاره دا کار خو نه دی شوی نو دغه ته موږ سوایو واقعیا کا رد ہونا بل سوال نمبر 44 ته زموږ سره سوال نمبر 44 کې وی چې जब किसी वाक़या का न इस्बात हो और न تردید ډیش کهلاتا ہے چې یو داسې واقعیا ده چې هغه نه د هغې ثبوت شته چې ثابت شي په هغې باندې او نه د هغې تردید شته نه د هغې تردید شوی دی مطلب او نه رد شوی ده مطلب یو کار دی هغه نه ثابت شوی دی او نه رد شوی دی اوس مونږ به مثال دا ورکو چې فرض کو یو کس دی هغه وی چې دا پلانکې کس چې دی دا د بل یو کس وجلی دی او دا کم کس چې راپورټ کړی دی چې دا د وجلی دی دا سیس ثابت نه کی چې دا د وجلی دی مطلب دغه ور سره دښمنی نشته دغه نه اسلحه نه د برآمد شوی هغه چې شمدید نه دی لیدلی د ثبوتونه پیش نه کړو چې دا کار د کړی دی او دا کم کس باندې چې الزام لګېدلی دی د داسې ثبوت پیش نه کی چې دا کار ما نه دی کړی مطلب ځان دغه نه کی چې په دې ټیم کې زه موجود نه وم یا ماله د دې اسلحې چل نه راځي یا زما د سره دښمنی نشته چې دغه سیزو د پیش نه کی د دې د تردید دپاره د خپل الزام د رد کولو دپاره سیس پیش نه کی نو دغه واقعیت به څه ویل کېږي اپشن ا کې وي چې واقعه کا ثابت ہونا واقعه کا ثابت نه ہونا اپشن بی کی چې واقعه کا رد ہونا اپشن سی کی وی چې واقعه تنکیه طلب اپشن डी کی وی چې کوئی نہیں نو په دې کې ټیک اپشن زموږ سره اپشن ا دی واقعه کا ثابت نه ہونا مطلب چې یو کس هغه ثابت نه کی او بل کس د هغې تردید نه کی هغه رد نه کړي نو هغه واقعه ته موږ کوم واقعه وایو هغه واقعه ته موږ واقعه کا ثابت نه ہونا وایو بل سوال نمبر 45 ته زموږ سره کم چې زموږ سره آخری سوال لے نو په دې کې وی چې FSL पेशावर से एक पिस्टल यानी एक पिस्तौल पर राय मौसूल हुई कानूनी शहादत के किस आर्टिकल के तहत वाक़यात मुतालका है وی د یو پسټل له په هغې باندې څه جرم شوی دی چې یا د کارآمد حالات کې دا یا نه ده یا په هغې باندې څه قتل شوی دی اقدام قتل شوی دی د هغې دغه دپاره هغه FSL ته لیږلی شوی وه چې په هغې باندې قانوني رای راشي چې دا کارآمد حالات کې دا یا نه ده هغه دا کم FSL دا رای چې کومه ده په دې پسټل باندې نو دا د کم آرټیکل لاندې چې کم دا واقعیت متعلقه ده نو دا د اپشن کې مونږ سره راکړي دي آرټیکل 2 بی نمبر کې وی چې آرټیکل 3 سی نمبر کې وی چې آرټیکل 17 او डी نمبر کې وی چې آرټیکل 59 نو په دې کې زموږ سره ټیک اپشن چې کم دی هغه آرټیکل د اپشن डी دی آرټیکل 59 په کم کې چې مونږ سره د ماهرینو د آرا باس ته پای کې چې عدالت د یو سیز متعلق او یا د ساينس متعلق په یو سیز باندې خپل رای قائمولي نو هغه به د دغه سیز متعلق ضرور د خلکو نه په دې کې مشوره لي دغه بالي رای بالي کم خلک چې په دې کې مهارت ساتي نو دا چې کم دی دا زموږ سره د آرټیکل 59 کې راځي نو په دې کې زموږ سره ټیک اپشن چې کم دی هغه اپشن डी دی یعنی 59 اچھا دا نننی ویډیو و زموږ سره په کوم کې چې مونږ د قانوني آرډر قانوني شهادت 1984 چې دی زموږ سره کوم چې د ریکروټ مکمل سلیبس دی مکمل د A1B1 سلیبس دی په هغې باندې مونږ د MCQs په شکل کې یو ویډیو وکړه دا چې کوم دی دا زموږ سره د A1B1 دپاره
او د پولیس ریکروټ کورس لپاره انتهایی اهم دي دا MCQs نو دا مې ستاسو په خدمت کې پیش کړه. انشاءالله دې باندې به سبجیکټ یو انداز کې په دې باندې ښه تفصیلي بحث کو که هیري دا دومره لینتي سبجیکټ نه دی، دې کې تقریبا ټوټل 11 آرټیکل زموږ سره. نو که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی دا سره سبسکرایب کړئ. بل ویډیو کې به تاسو سره ملاویږم. ماله اجازت راکړئ. د الله په امان.